درې کسان داسې دي چې د دوی اعمال الله جل جلاله نه قبلوي، د دوی د سر نه نیک اعمال هغه بره نه ځي. په هغې کې اول نمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي العبد العابق، کم غلام چې د خپل مالک نه تښتېدلی وي نو وایي د ده یو اعمال هم نیک الله جل جلاله نه قبلوي تر هغه وخته پورې تر څو پورې چې دغه غلام د خپل مالک په لاس کې لاس نه ورکړی، خپل مالک ته ځان نه حواله کړی، تر هغه وخته پورې د ده یو نیک اعمال هم نه قبلیږي. او دویم نمبر دا ډېر په غور واورئ زما خویندو میندو، دا ډېر په غور واورئ ځکه دا خبره نن سبا ډېره زیاته عامه ده. وایي کومه زنانه چې د خپل خاوند نافرماني کوي، د خپل خاوند خبره نه مني، دغه ښځه د یو نیک اعمال هم الله جل جلاله ته قبول نه دی تر هغه وخته پورې تر څو پورې چې دغه ښځې خپل خاوند رضا کړی نه وي. که وایي دا ښځه روژه نیسي نو وایي د خاوند نه به هم تپوس کوي چې زه روژه ونیسم او که ونه نیسم. که خاوند ورله اجازت ورکړو چې روژه ونیسه خو ټیک ده، که ښځه خاوند ورله اجازت ورنکړو دا روژه هم نشي نیولی، دې ته دغې روژې باندې اجر او ثواب نه میلاویږي ځکه د دې نه خاوند خفه دی. او کله چې د دې نه خاوند خفی نو الله جل جلاله د دغې ښځې یو نیک اعمال هم الله جل جلاله نه قبلوي. او نن سبا که تاسو وګورئ په دې معاشره کې د ښځې او د خاوند په هر ځای کې چې کوم دی موږ ته اکثریت خلک کال وکړي یاره قاري صاحب ما سره کور کې ډېره غلطه رویه کېږي، ښځه زما خیال نه ساتي، ښځه ما ته هغه جوابونه کوي بار بار. یقین کوي بس دغه ښځه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دغه ښځه جهنمي ده. نن سبا یو بله خبره هم ډېره عامه ده، دې ته هم په توجه سره غوږ کېږدئ. اکثریت دا سرکاري خلک کله چې د دوی دا خاوندان لاړ شي کارونو له او ډیوټۍ له لاړ شي نو دا ښځې به هم بازار ته وځي. یقین وکړه بس تر هغه وخته پورې به په دغې ښځې باندې لعنت وي د الله جل جلاله تر کوم وخته پورې چې دغه ښځه واپس کور ته نه راغلی. یقین وکړئ بس د دغې خاوندانو تابعداري وکړئ، ټول عمر به مو په خوشحالو کې وي، ټول عمر به مو چې کوم دی هغه د سکون وي. او که نه تاسو د خاوند فرمانبرداري نه کوئ، نافرماني کوئ، ټول عمر به مو غرق او تباه وي، په دنیا کې به هم ذلیلی، په آخرت کې به هم ذلیلی، د الله په مخ کې به هم ذلیلی. او اوس په دنیا کې هم الله جل جلاله هغه ذلالت درکوي. عرض درته کوم چې د دغې خاوندانو تابعداري وکړئ چې خاوندان درته څه وایي په هغې باندې عمل کوئ. دا ستاسو دپاره لوی سعادت دی ځکه دا خاوند دا ستا دپاره ګټه وټه کوي، شپې ته نه ګوري، ورځ ته نه ګوري، تا له ګټي ته په کور کې ناست دی، بیا هم د دغې خاوند نافرماني کې د دغې خاوند نافرماني مه کوه، فرمانبرداري کوه، جنتي ښځه به وي. وایي کله چې اولنی تپوس چې کله الله جل جلاله د زنانو نه کوي هغه به چې په حقوق العباد کې اولنی تپوس کېږي دا به د خاوند کېږي. ګوره یاد وساتئ اولنی تپوس په حقوق العباد کې هغه د خاوند کېږي. که خاوند ته رضا او دا ښځه جنتي ده، که خاوند ته رضا نه او دا جهنمي ده. دویم او دغه شان د دغه خاوند چې څوک فرمانبرداري کوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دا جنتی ښځه ده. یقین وکړئ بس ګوره نبی علیه الصلاة والسلام ته یو مجلس کې داسې ناستو، نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته عرض وکړو، وی فرمایل ورته وای جنتی ښځه کم یوه ده. یو صحابي عرض وکړی د الله رسوله صلی الله علیه وسلم مبارکه جنتی ښځه هغه ده چې دې ډېر عبادتونه کړي وي، ډېر نوافل کړي وي یا رسول الله جنتی ښځه دغه ده. یو صحابي عرض کوي د الله رسوله صلی الله علیه وسلم مبارکه جنتی ښځه هغه ده چې ډېرې سجدې کړې وي. یو صحابي عرض کوي د الله رسوله صلی الله علیه وسلم مبارکه جنتی ښځه هغه ده چې ډېر تلاوتونه کړي. یو صحابي علي رضی الله تعالی عنہ کور ته لاړی، عرض کوي فاطمه رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي هی فاطمه محمد رسول الله ستا بابا جان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنتی ښځه کم یو ده، څه جواب ورکړم؟ فاطمه خو د چا لور وه، فاطمه جواب ورکوي جنتي ښځه هغه ده چې د دې په جسم باندې د چا نظر نه شوی او د دې نظر د بل چا په غیر محرم باندې هغه نظر نه شوی، جنتي ښځه دغه ده. علي رضی الله تعالی عنہ وایي نبی علیه الصلاة والسلام ته عرض کوي د الله رسوله صلی الله علیه وسلم مبارکه جنتي ښځه هغه ده چې د دې نظر په چا په غیر محرم باندې نه شوی او د هغه غیر محرم نظر دا په دې زنانه نه شوی، دا جنتي ښځه ده. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چا درته وویل
وې دا راته فاطمه وي. فاطمه خو د چا لور وه. نو دغه شان کومه زنانه چې بهر وځي او خلک ځان ته مایله کوي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا جهنمي ښځه ده، دا زناکاره ښځه ده، د دې نه ځان رامنې کې، خاوندانو ته ځان ښایسته کوي، بهر خلکو ته نه. ځکه تا ته چې اجر ملاویږي په خاوند به درته ملاویږي چې ستا نه خاوند خوشحاله او ته جنتي ښځه یې. یقین وکئ بس د دغې خاوندانو د دې فرمانبردار